بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. قابل قدر ناظرینو، زمونږه د ذل صحابۍ په سطح په 15 شپږ نومبر باندې د هفتې او د اتوار په ورځ باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو زبردسته اجتماع انشاءالله کیدونکې ده. دا اجتماع به د مولانا اعزاز الحق صاحب چې کومه نوې خانقاه ده انشاءالله په دای کې به کیږي. د اجتماعګاه افتتاح د بت په ورځ باندې وشوه. پای کې د ټولې ضلعې مشران علما کرام تشریف راوړو او د هر ویلج کونسل ذمه داران هغه موجود وو. د سابق صاحب په لاس باندې او د مولانا اعزاز الحق صاحب په لاس باندې افتتاح وشوه. دعای خیر وشو. اوس د اجتماع په میدان کې ماشاءالله کار شروع دی. وضوخانې، کینټینونه، پنډال او د لوډ سپیکر انتظام، د بجلی انتظام، د اوبو انتظام، دا ټول کار چې کوم دی دا شروع دی. نو ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې د دې اجتماع د کامیابۍ لپاره خصوصي دعاګانې مو غواړي. په کورونو کې میندې خویندې هغه نفلي رجوع ونیسي او صلات الحاجات هم کوو او د دې اجتماع دپاره آواز ولګوو چې زیات نه زیات مجمع په دې اجتماع کې شریک شي. او دې نه علاوه چې څومره علما کرام دي هغوی د جمعې لمونځونه ورکوي. د جمعې په مانځه کې یا په خپلو درسونو کې یا په نورو اجتماعاتو کې انشاءالله د دې اجتماع آواز ولګوو چې د خالي او د اتوار په ورځ باندې 15 شپږ نومبر باندې به یو ډېره زبردست عالمي اجتماع د ختم نبوت انشاءالله کیږي. او دې سره سره موږ د هر ویلج کونسل ذمه دارانو له 25 پیډونه ورکړي دي چې د هغې دا نمونه ده چې د 100 روپو د لوډ په شکل کې چې کوم دی او رسید دی. نو دا د دې لپاره مشرانو چاپ کړل چې غریب نه غریب مسلمان هم خپل مالی حیثیت سره په دغه اجتماع چې کوم دی سوالي او په دې کې تعاون وکړي. چې کله موږ اجتماع له خپلې لاړ شو دا به زموږ بدني قرباني وي انشاءالله العزیز. او چې کله موږ دا 100 روپۍ چنده دا د ختم نبوت په فنډ کې جمع کړو نو د اجتماع چې څومره اخراجات دي نو به د دې نه ادا کیږي. او داسې نور چې څومره تقاضي دي د مشرانو راتلل دي یا د ختم نبوت په حوالې چې کوم دی نو زموږ عدالتونو کې لکه چې کوم دی نو کیسونه روان دي هغې باندې کومې خرچې کیږي یا کوم نور اخراجات دي هغه د دې پیسو نه ادا کیږي. نو دا درخواست دی چې موږ جاني لحاظ سره هم انشاءالله قرباني وکړو، مالي لحاظ سره قرباني وکړو. او زمونږ په ټوله دنیا کې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت چې کوم دی هغه ماشاءالله کار کوي. په دې سره الله تعالی په زرګونو باندې قادیانانو ته هدایت نصیب کو او په لکونو خلکو مسلمانانو عقیدې د هغې حفاظت وشو. زمونږ د دې محنت دوه رخه دي. یو دا چې کوم مسلمانان ناخبره دي د هغه ایمان محفوظ شي او هغوی ته چې کوم دی د ختم نبوت دا پیغام ورسي او دا بنیادي عقیده د هغې علم متاثر شي. دویم دا چې کوم قادیانان دي هغوی په غلطه لار باندې روان دي نو د هغوی هم اصلاح شي، هغوی ته هم هدایت نصیب شي او هغوی چې خلکو ته کم مکر و فریب کوي، کم دجل کوي او کم دروغ وایي او خلکو له د بهر ملکونو لالچ ورکوي، د پیسو لالچ ورکوي او د ښځو لالچ ورکوي، د دې نه زموږ مسلمانان چې کوم دی هغه محفوظ شي. او دریم دا چې کوم د هغوی مصنوعات دي د هغوی مکمل بایکاټ وکړی شي ځکه چې دغه مصنوعات که هغوی په مارکیټ کې خرڅوي د هغې هغه پیسې چې راځي نو هغې باندې هغوی خپل لټریچر تقسیموي، غلطې عقیدې خورئ او د ځان نه چې کوم قرآن شریف چاپ کړی دی هغه په دنیا کې خورئ لګیا دي او خپل چې څومره د هغوی تبلیغ کیږي نو هغې باندې خرچې کوي، د مسلمانانو مقابله کوي او د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخۍ کوي. نو دې وجې نه د دغه مصنوعاتو نه مکمل بایکاټ وکړی شي. د هغې مصنوعاتو نشاندهي هغه هم په اجتماع کې کیږي. دا یې پمپلټ هغه تقریبا 25,000 پمپلټ موږ چایه کړي دي انشاءالله هغه په اجتماع کې تاسو ته ملاویږي. او زمونږ د ټول ملک نه لوی لوی علما کرام به راځي. هر یو عالم ته موضوع حواله ده په هغه موضوع باندې به انشاءالله بیان کوي. د ختم نبوت په حوالې سره که د چا په ذهن کې څه خبره وي نو باقاعده سټیج ته پرچې لیږلی شي، د سوال جواب نشست هم کیږي. نو هر کس د دې عقیدې نه ځان خبرول، بیا نورو خلکو له دعوت ورکول او خلک دې ته رابلل دا زموږ ذمهداري ده. د نبي علیه السلام په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي او هغه د تمام عالم دپاره الله تعالی رحمت جوړ کړی دی. اوس د هغې ذات په باره کې ګستاخانه الفاظ استعمالول، د هغې خاکې جوړول او بیا چې کوم دی نو
هغې باره کې خلکو ته چې کوم دی نو غلط بیاني کول او بیا د هغې په مقابله کې د مرزا په شان دی یو لعین سړی او یو داسې کس چې هغه د انسان ویل چې کوم دی هغه مناسب نه دي، داسې کس د نبوت دعوه کول او بیا د هغې امتیان پیدا کېدل، د هغه پیروکار جوړېدل او بیا د هغه لټریچر تقسیمول، دا یو ډېر لوی ظلم دی. د دې وجې نه انشاءالله العزیز چې نامنګر کې زموږ عالمي اجتماع وشوه او دا زموږ د ضلعې په سطح باندې لوی اجتماع ده، نو په دې کې ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې انشاءالله دې لپاره مکمل آواز ولګو، د خپلو کلونو محلونو د ګاډو تنظیم وکړو او ټول په جمع باندې انشاءالله تعالی چې کوم دی نو په دغه اجتماع کې شریک شو او د دې اجتماع د کامیابۍ لپاره موږ تاسو ټول چې کوم دی دعاګانې وغواړو. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.